وقال مجاهدون وی امام التفسیر روح جنة و ورخاء او والریحان الرزق. روح دو ترجمه وکړه، جنت او ورحا. رحا هغه زنانه ته وایي چې غټو سترګو والی. الرحا بالفتحه سعة العين، سعة العين غټوالی سترګې. او ریحان الرزق، قرآن چې ور ریحان راغلی کنه، رزق دی مراد. او والمنزود المز، دا منزود چې راغلی دی سوره واقعه کې، دې معنا ده دا مز، یعنی دغه چې ورته وایي دا بازار کې ډېرې پروتین کېږي پرې باندې کیلې ته وایي. او والمخزود هم په سوره واقعه کې راغلی دی. الموقر حملا، دا هغه بیره ده چې داسې درنه شوې ده په بار باندې، او بې ازغو ده، بې ازغو داسې بار یې کړی دی چې څانګې راښکته شوي دي. او بیره کې خو غني که نه، په هغه بیرو کې به جنت په بیرو کې به غني نه وي، ځکه چې په جنت کې به تکلیف نه وي. او دا چې ته د هغې نه میوه راشوکې نه او غنه دې په لاس کې لازم دا تکلیف ورسېده که نه. ویقال ایضا لا شوک له، د مخزود یو دویمه ترجمه دا ده چې غني نه لري. او والعرب وعربا اترابا، زنانه بی امزولی بی د جنتیانو، یعنی المحبوبات الى ازواجهن، خاوندانو ته به ډېرې محبوبي، خاوندان به پې میني. او یقالو مسکوب، خلق ترجمه کوي مسکوب، مسکوب مانا جار روان، وماء مسکوب او اوبه چلیدون کی روانی اوبه، وفرش مرفوعه او دارنګي هغه پرشونه او قالینونه چوت چوت، بعضها فوق بعض، چې بعضې بر بعضو بره پراته. او لغوا مانا باطله، په دې جنت کې به باطلې او لغویات به نه اوري، ځکه چې جنت ته به سنجیده خلک ځي، لغوه کوونکي خلک جنت ته نشي تللی. او تقسیم په معنا د کذب، یعنی په جنت کې به دروغ هم نه وي، ځکه چې جنت ته دروغجن نشي تللی. او افنان په معنا د اغسان، سانګو ته وایي، زواتا افنان سوره رحمان کې. او وجنل جنتین دان، نام سوره رحمان کې. وجنل جنتین هغه میوه د جنتونو دواړو دان نږدې به وي یعنی معنا دا ده ما یشتنا قریب، ما یشتنا من قریب، بل دو نسخه دا هغه ټیک ده، من پکې دی. یعنی دا هغه میوه ده چې دې میوه به را کټ کېږي د لړن ځای نه. او مدهامتان، نور دو جنتونه دي تک تور دي د شینوالي د وجې نه، یعنی سوادان من الری، تک تور به د وجې تازګۍ نه. ته ورته ګورې دا بڼ چې د ونو، تاسو ورته لږ وګورئ د لرې ځای نه، دا به تاسو تور ښکاري. حدثنا احمد بن يونس حدثنا ليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا مات احدكم، کله چې مړ شي په تاسو کې یو تن،
فإنه يعرض عليه مقعده پس یقیناً پیش کیږي په ده باندې ځای د ناستې د ده بالغداة والعشیې د ورځې په اول کې هم او د ورځې په آخر کې هم یعنی هر وخت ورته دوه ټیمه جنت کې خپل ځای ځلی دغه ځای له ور روانې دغه ځای له ور روانې وإن كان من أهل الجنة پس کئی دا د جنتیانو نا نو پا من اهل الجنة دار جنتیانو نا شو وإن كان من أهل النار پا من أهل النار او کدا د جهنميانو نئی دار جهنميانو نا شو حدثنا ابو الوليد حدثنا سلم ابن رزي سشري زريرة حدثنا ابو الرجاء عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنة وجنت کے میں سر ورچت کا جنت کا ورلم فرأيت أكثر أهلها الفقراء امرد الاکثر اسیدون کی دے فقیران خلق فجنت کی دے فقیرانو رشو او گانوا او اطلعت في النار اور تا میں سر ورچت کا ورأيت اکثر اهلها النساء چه میولی دل پور کی اکثریت دخزو دا بل ذکر راضی چه داولی یا رسول اللہ دلتا سنا قصات العقل والدین یو خد سرا خاون و چه شل کالا احساناتو کی کنه او بیا یو پوٹی خبر او نمانلا نو ورتوائی ما رأیت خیر منک قطو فجون کی می در نخیر ندین دل فجون نو تاسو نا شکری د خاون کوي حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثنا ليس حدثنا عقيل عن ابن شهاب أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة قال بينما نحن عند النبي صلى الله عليه وسلم ومنغ دا نبي عليه السلام سر الناس اسقالا آغا وقت واسقالا آغا وقت بيوالي بينما أنا نائم النبي عليه السلام بينما أنا نائم وما زا پدی کی پمینز دی کی چی زودوما یعنی مانا دار زودوما خوب اولیوما خوب راگلیو ثم رأيتني في الجنة بیامی اولیدو پا جنت کے ویزا امرأتن تتوزو الى جنب قصرنا یو زنانا داو دس کئی چار اندام کئی یو طرف دمان یو د بنگلی تا د بنگلی دی طرف تنا سرا او دس کئی چار اندام فقلت لمن هذا القصر ویماتی تپوسو که جدا مانیو بنگلاو ایوان دا چا دے قالوا خلقو راتویلی لعمر دا عمر زید خطواب دے نو پیغمبر خواهی زما دا اراده و چه ورننو زمریر خیستاو خو پا ذکرتو غیرتو دا عمر غیرت راتیاد شو چه دے خو پا پرده دیر خپکیگی نو پا ولیتو مدبرا واپس شما شاکون کے ورنرلم عمر ناستے فبکا عمرو حضرت عمر اجڑل فقالوی فرمائل علیکا آغارو یا رسول اللہ زبا غیرت کوما خو پتابم کوما نانا خستا پا بارک خود غیرت حدثنا حجاج بن منحال حدثنا همام قال سمعت أبا عمران الجوني يحدث عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيمة درة مجوفة دا پا جنت کی دا خیمی چی جنتیانو نو دا با دا ملغلر نئی دا ڈڑ مرغلر نبی یعنی ملغلر بے ڈڑ کری نو دا گی نبولا دا خیمه سازه کری خدا خیمه نا خبری طولها پی سمائی 60 میلا دا دیو گدواله با پا اسمان کی اسمان طرف تا 10 میلی
اوس یو روایت کې براشي 40 میله او په کل زاویه منها للمؤمن من اهلنا په هر ګوټ کې به الدینا د مؤمن لپاره یو بیبي او اهل وي بچي وي لا يراهم الاخرون چې هغه نور به نه او وقال ابو عبد الصمد وحارث بن عبيد عن ابي عمران 60 میله په دې روایت کې دی وایي د 30 په بدل کې وایي 60 میله 60 میله به لوړی دا سرور بچی ته سړی کېږي څنګه چې بټن باندې به ګوته کېږي چې کم ځای ته ځای ته ولاړ شي بټن خطله وته ګورې ډېر ګران کار دی نور کا الله مهرباني وکړه ورسېدو بیا د مزو ځای دی خو الله دې په خپله مهرباني بوځي حدثنا حميد حدثنا سفيان حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى الله رب العزت پیغمبر فرمایي حدیث قدسی دی الله فرمایي اعددت لعبادي الصالحين تیار کړی ما د خپل نیکانو بندګانو لپاره ما هغه نعمتونه لا عین رأت نه د چا سترګو پورا لیدل داږي کړي دي ولا اذن سمعت او نه پورا صفتونه داږي چا اورېدلي دي ولا خطر على قلب بشر او نه نقشه تېره شوې ده د دې په زړه د یو انسان باندې او بیا نبي علیه السلام فرمایل اقرأوا ان شئتم که دې تصدیق غواړئ نو اولولئ ولا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين ولا تعلم نفس نپويږي او نفس ما اخفي لهم اغا نعمتنا چې پټ کړې شوي دي د دې لپاره من قرة اعين د اخوال سترګونه داسې نعمتونه چې دې د سترګې به پیښې شي اول الله پټ کړي دي دیو جنا ریاکاری بنه کوي چاته با خپل اعمال نخکاره کوي نفي اعمال ښه فرضي اعمال ښکاره کولی شي زکات ښکاره ورکوه مونځ ښکاره کوه روژه ښکاره نیسه خو نوافل چې دي دا به بلکل خفیه او پټ به کوي پټ د دې وجې نه چې یو سړی عبادت پټو کي او بیا خلکو ته بیانوي نو الله رب العزت ورته وایي چې دا څوک دې راسره شریک کړی دی که نه دا د هغه ښځمان دی دا ته چې دا بل پې خوشحالې نو تا خو ما دپاره کړی په دې وجې نه چې پټ عمل کوئ که نه نا به پټ د الله دپاره ساتئ ښه او هله به کارآمد کېږي حدثنا محمد مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول زمره دغتا تلج الجنه رمبني دلا چې دنکی جنت صورتهم د دې شکلونه با علی صورت القمر په شکل د سپوږمۍ باندې ورکیږي برس ليله البدر چې سپوږمۍ په 15 شپه کې وګو لا يبسقون لاړې بنې توکي دوی ولا يتخمتون نبا پوزه سونی په دې کې اخراج کی بمنې توکي ولا يتغوتون او دارنګې ډکه به دسماتې او تشو دسماتې به هم نه راځي نه به پکې لاړې توکړي او نه به پکې خراج کی توکړي او نه به پکې ایک او دوی آنیتهم فیها الذهب لوخي باد دوی په جنت کې د سرو وي وامشاتهم من الذهب او ګمنځې به هم د دوی د سرو وي چې ګیرې نه وي په څه باندې به یې ګمنځئ چې اکبرونیا کې خدای دي او ده باندې الله مهرباني وکړي نو دا خو به سوټاخاني نو دا دله به ګمن د څه دپاره دا کوي من الذهب والفضة د سرو د سپینونه به
ومجامرهما او مجامر د دوی ادلوګي دغه شي ایته مجمر وي ومجامرهما او هغه ادلوګي هغه سامان د دوی الالوکتو الوکا بوي الوکا یو لرګی دی ډیر قیمتي نو دا با دا هغې به د دې دا به ځان ته بلوي او دا به ځان ته لوګی کوي ورشحهم المسک او خوله په جنتیانو باندې به مشکي چې کومه خوله ترې راوځي د مشکو په شانتې ښایسته بوی به تیږي د جنتیانو لكل واحد منهم زوجان د هر یو جنتي دپاره به دوه بیبیانې وي داسې بیبیانې یرام خساقهما چې لیدی کېږي به هغه مازغه او هغه نلې د پنډو د دې من وراء اللحم شاته د غوښې نه من الحسن د ډېر ډول نه دونه ډولۍ به وي چې د هغې د خپه کې به هغه دغه دننه ښکاره کېږي یا مغز به پکې دننه ښکاره کېږي لا اختلاف بینهم نه به اختلافات د دې جنتیانو په منځ کې یو بل سره به اختلاف نه راځي حدیث کې راځي چې د جنت مخې ته را جنتیان راشي نو الله رب العزت به چې دنیا کې کومې رخنې او کوم خلاف او کوم خفګانونه دا ټول به الله د سینو نه وباسي او د روغو سینو خاوندان به جنت ته دننه شي ولا تباغض او نه به پکې بغض وي ولا تباغض قلوبهما نه ولا تباغض او نه به په دې کې بغض یو بل سره قلوبهم قلب واحد زړونه دي په زړونه دي چې دي دا به زړونه د یو سړي وي دا زړونه به داسې لکه د یو تن زړه چې د یو تن زړه هغه د خپلو خبرو سره خلاف نه کوي دقسې به د ټولو هغه خیالات یو شانتي ويسبحون الله بكرة وعشيا او پاکی به بیانوي د الله په سحر او په بیګا کې نو جنت کې هم سړی الله یادوي او دا تکلفا نه تلذذا د خوند دپاره به سبحان الله سبحان الله سبحان الله دا به د خوند دپاره وایي نور دلته سبحان الله هم پوره کړی دی هلته بس به کومه پرېږده